الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي زنبركم زنخلاصم زدفانكم ودخفل نفس ان النفس زکا بیشک نفس چه دی لأمارتن دی دیر توجہ کئی دی مائل کیگی بالسوئی گناتا الا ما رحم ربی خوچ پچا رحم کی رب داغو ان ربی بیشک رب زما چه دی غفور الرحیم بخون کی اور رحم کون کی دی وقال الملك ويل بادشاہ ریان اوتونی به ما طرف تراشا استخلصه لنفسی چیز د خپل مشیر کما فلما هر کله کلمه چې خبرې وسره وکړي یوسف علیه السلام قال اویل ود بادشاہ انک اليوم بیشک د نن رزنا لدینا مکین امین ته زمونږ ډیر امانتدار دوستی قال اویل ود یوسف علیه السلام اجعلنی علی خزائن الارض ما مشر کا ما وزیر کا د خزانو د ځمکې یعنی ما وزیر خزانه کا عزیز مصر می کا انی حفیظ علیم یو خو زه ډیر زیات حفاظت کوونکی یما بل په دې کار پوه یم وکذلک مکننا لیوسف فی الارض په دې طریقه موږ طاقت ورکو یوسف علیه السلام ته په مخ د ځمکه د مصر یتبوأ منها حیث یشاء او منګ ولا اختیار ورکو چې سکول غواړي کولی شي نصیب برحمتنا من نشاء رسو منګ رحمت خپل چاته مو چې اراده وشي ولا نضيع اجر المحسنين او نزايکو اجر د نیکو کارو ولا اجر الاخره خير للذين امنوا او بدلی د اخرت ډیر غوړه دي د پاره د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی وکانو یتقون او فرزګاری کوونکي دي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوسف علیه الصلاۃ والسلام پس د دینه چې د الزام نه بری شو ټول خلکو ته پته ولګیدا او دا اندازه په مصر کې خوره شو چې هغه هستی چې د هغې مصر ته انتظار و هغه را رسېدلی ده او هغه دکه قیدي دی چې یوسف علیه السلام دی او دا قید دا د ده بې ګناهي ده خو صرف د بادشاه د نظر د نه راتلو او د عزیز مصر د خپل الزام د پټولو دپاره د سره دا ټوله مسله وشوه یعنې د سره ناانصافي وشوه الله پاک وایي یوسف علیهم الصلاة والسلام د هغې په مقابله کې څه خبره وکړه یوسف علیهم الصلاة والسلام دا وصیت وکړو چې وما ابرئ نفسي دا ما چې څه وکړو نو دا ما د ځان دپاره نه دي کړي ځکه چې زه نه بري کومه زه نه خلاصومه نفس ان النفس لاماره بالسوء دا نفس چې دی مایله کول کوي ګناه ته د ده کار دا دی دا نه ګڼي چې زه فرشته یم زه بې ګناه یم نه دا ما چې څه وکړو دا ما چې خپله چې کوم تحقیقات وکړو ما د خپل الزام د تلافۍ چې کوشش وکړو نو الا ما رحم ربي دا د الله غ رحم دی کني د نفس کار دا دی موږ ته به عبدالرازق مولوي صاحب الله دې وبخي چې کله ما به ورسره په روژه کې به موږ سره ترجمه کوله نو هغوی به یو خبره کوله چې د انسان په جسم کې دوه څیزونه دي یو نر دی یو ماده ده یو روح دی او یو نفس دی وی به دا روح نر دی او نر همیشه د غیرت کارونه کوي او به دا نفس دی دا ماده را او د مادې نه د ښځې نه اکثر کچه کارونه کېږي نو زیات کچه کارونه هغه د دې نفس نه کېږي شیطان خو ستا نه بیا مخوځي نفس خو چېرته نه ځي نفس خو هر وخت موجودي او دا د هغه په ټریننګ کې دی نو په دې وجه باندې د انسان نه چې زیات ګناه کېږي نو ځکه کېږي چې دا یو خو د نه د سره خوځي نه الله پاک چې ولې دا دومره لوی مقام ورکړی دی نو دا مقام په دې وجه باندې دی چې د سره دا یو دشمن مستقل ناست دی وی حضرت جنید بغدادي رحمه الله یو ورځ هغه خپلو مریدانو ته ووایي چې یاره زما یو څو مسلې را پېښې شوي دي بهلول مې چېرته پکار دی بهلول د هغه زمانې یو ډېر لوی فقیر او زمونږ د دنیادارو په زمان کې چې کم دی نو هغه دیوانه او د آخرت والا خلکو په نظر کې هغه ولی الله ځکه چې په دنیا څوک نه پوهېږي موږ ورته دیوانه وایو حالانکې دا ضروري خبره نه ده وی مریدانو ته وی چې هغه راله را پیدا کړې د هغه نه یو درې تپوسه کوم او ډېر زیات اهم تپوسونه مې دي نو مریدانو خو چې کم دی نه خو تابعدار خلک
او بیا د پیر صاحب اډر یوې به را پیدا کو داسې یو صحرا وه په هغې کې چې کوم دی نو بهلول ناست وی جنید بغدادي رحمه الله ولا خواله ورغې وی هغه ورته وی چې څوک وی هغه ورته وی چې جنید بغدادي ورته وی چې هغه جنید هغه چې د خلکو پرورش کوي خلکو ته نصیحتونه کوي د خلکو روغې کوي خلکو ته علم خوري نو هغه ورته وی چې بس جې داسې ورته ووایې نو ورته وی ستاسو نه مې یو څو تپوسونه دي ورته وی ته زما نه تپوس کې نو هغه ورته وی چې تپوس خو هغه څوک کوي چې د چا ضرورت وي وی ورته وی چې زه داسې چل وکړه چې تاله د روټۍ خوراک چل درځي نو هغه ورته وی چې اوجي وی چې روټۍ به څنګه خورئ نو هغه ورته وی چې روټۍ ته به چې کوم دی نو له اول نه کلمه ووې بیا به د روټۍ دعا ووې بیا به په خپل پلیټ باندې فوکس کی په هغې باندې منظر ساتي بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق کل مما یلیکه د خپلې مخې نه به نوړی راوچتې پلیټ کې به ګرځي نه د بل ګوتو ته به نه ګوري ورته وی چې زمړه تاله د روټۍ خوراک چل نه درځي نو وی بهلول ورته وی جنید بغدادي ته چې زمړه تاله د روټۍ خوراک چل نه درځي نو روان شته مریدانو ورته وی چې ګوره بغدادي صاحب دا لیونی دی دې نه پوهېږي دا تا چې کومه طریقه وکړه دا خو موږ له هم نه راځي ادې وایي چې تاله د روټۍ خوراک چل نه درځي هغه ورته وی چې زما په ده کې غرض دی وی هغه ته لاړو وی لرې چې کوم دی نو وی بل ځای کېناست نو وی دی ولا بیا خواله ورغی وی ورته وی اسلام علیکم یا ورته وی چې ته څوک یې ورته وی چې زه جنید یم یا ورته وی چې کوم جنید خلک چې طبیعت کوي د خلکو پرورش چې کوي نو هغه ورته وی چې داسې ورته ووایه نو ورته وی چې ما نه څه غواړې ورته وی چې ستاسو نه یو څو تپوسه کوم نو ورته وی چې ته زما نه تپوس کې تاله د خبرو کولو چل درځي نو هغه ورته وی چې اوجي وی چې خبرې به څنګه کې نو هغه ورته وی چې خبرې چا سره کې چا سره دې څه کاري نو له اول نه به د لارې د ښي سایډ ته شي وبدرېږي بیا به د لارې د خلکو خیال وساتي چې یاره څوک راځي خو نه زه چاته تکلیف خو نه جوړوم بیا د هغې نه پس به چې کوم دی نو ته په هغه باندې نظر وساتي د هغه نه به مخ اړی راړی نه او په تسلی باندې ښکلې مزېداره خبره به ورته وکړي یو دی چې غلی شه مړه تاله د خبرو کولو چل نه درځي وی بیا ترې روان شه وی مریدانو ورته وی چې ګوره جي ځان له پې سر مخ وګوه تاسو ته مونږ ووایې وی هغه ورته وی چې دې کې ستاسو څه کار نشته دا زما کار دی د یوسف علیه السلام د دې ان النفس لاماره بالسوء د دې لږ تفسیر ده دا کوم چې دې څه مقصد دی وی بیا داسې لړو وی شګو کې کېناسته خو هغه ورپسې بیا لړو وی سلام یې پې وکړو ورته وی چې ته څوک یې ورته وی چې زه جنید یم ورته وی چې زما نه څه غواړې ورته وی چې ستا نه تپوس کوم وی ورته وی تاله د سملاستو چل درځي وی هغه ورته وی چې اوجي وی چې څنګه خلک سم دي وی چې جي له اول نه د ماسخوتن مونځ وکړي د ماسخوتن د مونځ نه پس بیا خپل اوراد او وظایف وکړي بیا چې د جومات نه روزي او 2 رکعاته نفل وکړي بیا چې کله کور ته راشي نو د کور والا د ضرورت تپوس وکړي نو که ضرورت یې نه نو فضولیات نه کوي بس کټ ته وخیږي قبلې طرف ته مخ کی او ښې لاس چې کوم دی نه هغه کېدي غوږ ته داسې او سملي ورته وی چې زه مړه تا نه د سملاستو چل نه درځي او ته زما نه تپوسونه کې نو هغه د لمنې نه کلک راټینګ کړه ورته وی چې جي ته راته وښیه که نه وی هغه ورته وی چې کله خلک روټۍ ته کیني نو له اول نه دا وګوري چې دا کوم څیز زه خورم دا حرام دی که حلال خلک د حرام او حلالو تپوس کوي دا نه چې په حرام څیز باندې ته 100 پیرې دعاګانې ووایه د خپلې مخې نه وخوره سنت طریقه وکړه هغه تا ته بغې باندې حلالېږي خو نه روټۍ ته چې کینې له اول نه بدې ته ګورې دا زه حرام خورم که حلال خورم بیا پې کلمې ووایه او چې کله خبرې کوې چا سره نو له اول نه هغه ته نیت صفا کړه چې دا دلې زه کومه مشوره ورکوم کومه خبره کوم
دې کې رده فایده را ستا هغه تړه خیرن دی ستا هغه سره خبرې د زړه نه دي نو ته ورسره شل پیرې په سنت طریقه باندې باس وکړه د هغې نه څه فایده او بل ته چې سملې نو لاول نه د خپل ځان د رزې محاسبه وکړه چې بایي زه مسلمانې ما د مسلمان په حیثیت زما څه ذموارې دي ما باندې حقوق الله دي حقوق العباد دي نن په ټوله ورځ کې ما څه کړي آیا ما خپل مونځ په ټایم کړی دی ما د خلکو سره رشته تعلق په خیر پاللی ده ما نن د چا اوبه خو نه دي شلولي ما نن چاته کونډه خو نه ده لګولې ما چا پسې غیبت خو نه دی کړی چاته مې کنزل خو نه دي کړي چاله مې مور خور خو نه ده ستایلی چا سره مې زیاتې خو نه دی کړی د زوی نه مې تپوس کړی دی چې مونځ یې کړی دی د لور نه مې تپوس کړی دی چې مونځ یې کړی دی که نه د ښځې نه مې تپوس کړی دی نو دا ټوله محاسبه ځان سره وکړه بیا چې کله دا محاسبه وکړي نو بیا پې سوچ وکړه چې دا ما نن څه کړي دا د الله د رضا دي که د الله د ناراضګۍ دي نو که د الله د رضا یې خو شکر پې وباسه که د الله د ناراضګۍ نو الله ته وجاړه بیا وده شه تا چې کله خپله محاسبه نه ده کړې ټول ورځ د غلط کارونه کړي دي نو که ته پې شل پیرې دعاګانې ووایې که شل پیرې په ښي طرف سملې ستا خوب تاله فایده نه درکوي وی جنید بغدادي صاحب خپلو مریدانو ته وکتل وی ورته وی اوس ما ته ووایې روغ دی دی او که روغ مونږ یو دا ده چې کومې خبرې وکړې دا د لیونو خبرې اصل خبرې دا دي نو دلته کې یوسف علیه السلام هغوی ته څه وایي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي دا نفس د نفس پای نه کومه نفس د ده کار ګناه کول دي خو چې بچا د الله رحم وشي او د الله رحم بچا باندې کېږي چې څوک طلب کوي الله وایي زه توفیق هغه چاله ورکوم څوک چې زما نه طلب کوي چې د یو سړي ته چې کوم دی نو ته چې بار ملک ته ځې نو له اول نه به هغې له پاسپورټ جوړی لکه موږ ته به اکثر احسان الله شیخ صاحب دا خبره کوله وایي بیا دا طالبان راشي او ما ته وایي چې جي موږ ته دعا کوي چې عمرې له لاړ شو زه ورته هم پاسپورټ هم جوړ کړی وایي چې نه دا هم چې پاسپورټ هم نه جوړ کړی نو عمرې له پسه دی ته اراده خو وکړه که نه پاسپورټ جوړ کړه بیا پس د هغې نه سوالونه کوه ان ربي غفور رحیم بېشکه رب زما بخونکی او رحم کوونکی دی نو چې کله د هغه دومره زیات د حکمت نه ډکې خبرې بادشاه واورېدې وقال بادشاه ووی وقال الملک بادشاه ووی اوتوني به ما ته رانږدې شه تفسیري مدارک یې معنی کوي امام نصفي صاحب اوتوني به ما ته رانږدې شه لږ نور راخواته شه استخلصه لنفسي چې زه د خپل مشیر کمه ته خو ډېر قیمتي سړی ما ته خو دا پته نه وه چې دومره زیات پوه او دومره زیات زیرک انسان یې استخلصه لنفسي مشیر خو ته پکار یې چې زه دې ځان ته قریبي مشیر کما وزیر دې کما فلما کلمه نو هر کله چې ورسره خبرې اترې شروع شوې دا اوس خو صرف د پیژنګلو خبرې وي اوس د تعلق خبرې شروع شوې گفتگو وشوه نو قال بادشاه ووی انک اليوم لدینا مکین امین بېشکه د نن ورځې نه ته موږ سره مکین طاقتورې امین او امانتدارې ما د ملک ذمواري د طاقت نه مقصد دلته کې ذمواري ده انک اليوم لدینا ته نن ورځې زموږ دپاره مکین امانتدارې مکین ته ذمهدارې امین او امانتدارې تاله زه د ملک یو اهمه ګدۍ در کومه قال یوسف علیه السلام ورته ووی اجعلني على خزائن الارض ما وزیر خزانه کا انی حفیظ یو خو زه ډېر نګهبان یم حفاظت کوونکی یم خیانت نه کوم علیم بل پې پوه یم مفسرین دې ځای کې یو ډېره ښکلې خبره کوي خاص کر امام رازي صاحب تفسیر کبیر کې چې ته یو ځای ته ورشې ناشنای خلک دې نه پېژني او تا سره یو هنر وي نو دا جایز دي او دا سنت یوسف دي چې ته هغې ته ووایې بھائی زه په دې کار پوهېږم ما له د دې کار چل راځي یعنې مثلا بھائی زه ګلکار یم زه عالم یم زه حافظ یم زه د دې سیز ماهر یم ځکه چې یوسف علیه السلام هغه ته څه وایي پخپله ورته وایي ته خو ما نه پېژنې خو ګورې زه د ځمکې په امورو ډېر ښه پوهېږم او د ځمکې په امورو کې لومبي سیز څه یاد کو حفیظ زه حفاظت کوونکی یم یو خو خیانتګر نه یم علیم بل پوه یم ما له د هغه سیز چل راځي وکذلک مکننا لیوسف فی الارض الله وی په دې طریقه موږ طاقت ورکو یوسف علیه السلام ته په مخ د ځمکه هغه مصر چې هغې ته د غلام په شکل کې راغلی او د خپل ځان اختیار یې نه و اوس د ټول ځمکې اختیار ولا الله ورکه په څه باندې د الله په تابعدارۍ باندې
الله وی هغه اختیار سو یتبوأ چې کول به منها په دغه مصر کې هیڅ یشا چې سیخ وخت شو د تپوس کولو دي سکنو بس اصل کې یتبوأ تیاری ته وایي تیاری به کو چې د ارسه تیاری به پکارو چې سم منصوبه به روانوله چا به ترنه تپوس نشو کولی هغه ځمکه چې هغې ته په داسې حالت کې راغلی و چې د ځان اختیار یې نه و اوس د هر یو څیز داسې اختیار په لاسو کې راغی د الله ر تابعدارۍ د الله د حکم منلو نه پس چې چا به ترې تپوس نشو کولی بس بادشاه شو الله وی نصیب برحمتنا من نشاء دا زمونږ طریقه ده چې مونږ رسو رحمت خپل هغه چاته چې ورته اراده وشي او اراده چا ته کېږي محمود الوسی روح المانی کې وایي څوک چې د الله تابعدار وي نو الله هغه ته اراده جوړوي ولا نضيع اجر المحسنین مونږ نه ضایع کوو اجر د نیکوکارو خو یو ټایم مو ولا مقرر کړي ولا اجر الاخرة خیر للذین آمنوا الله وایي دا چې تاسو څه واورېدو دا خو صرف د دنیا د فانی دنیا لږ غونته کې جلګو د آخرت هغه عزتونه ډېر غوره دي دپاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې روړ دی ګوره یو ډېره مزیداره نکته ده په دنیا کې یو سړی هر څومره ځان کړی خو چې ایمان پکې نه الله وایي ما ته نه ده منظور چا لې کوي چې ایمان پکې نو ما لې کوي ما مني نو چې بې ایمان وي نو هغې چا لګوي الله وایي بغیر د ایمانه مې هېڅ یو څیز نه دی قبول که یو انسان بغیر د ایمان نه د فرشتې غونده کې عبادت کوي نه مې دی قبول ولې زما نه مني زما تابعدار نه دی الله وایي زما خپله بندګي او تابعداري خوښه ده په دې وجه الله وایي للذین آمنو د آخرت اجر او عزت ډیر بهتر دی د پاره د مؤمنانو وکانو یتقون چې فرزګاری کوونکي د فرزګارۍ نه مقصد څه دی یوازې کلمې نه وي د کلمې د لاندې زندګي م تېروي بسم الله الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی زه بری کوم نفس خپل د ګناه نه ان النفس لاماره بالسوء نفس مایله کېږي ګناه ته الا ما رحم ربي خو چې بچا د الله رحم وشي ان ربي غفور رحیم بېشکه رب زما بخونکی او رحم کوونکی دی وقال الملك ویل بادشاه اوتوني به ما ته رانږدې شه استخلصه لنفسي چې زه د خپل مشیر جوړ کړم فلما کلمه هر کله چې ورسره خبرې اترې وکړې قال بادشاه ورته وویل انک اليوم بېشکه د نن ورځې نه لدینا ته موږ سره مکین ذمهداري امین امانتداري قال اول یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض ما وزیر خزانه کا انی بشک حفیظ یو خو حفاظت کوونکی ما علیم بل پوی ما وکذالک مکننا لیوسف فی الارض دغه رنګ موږ طاقت ورکو یوسف علیہ السلام ته په مقدس مکا یتبوأ منها حيث یشاء چې سبه کول هغه به کولی شو نصیب برحمتنا من نشاء رسو منګ رحمت خپل چاته مو چې اراده وشي ولا نضيع اجر المحسنین نزایکو اجر د نیکوکارو ولا اجر الاخرة خیر للذین آمنوا بدلی د آخرت ډیر بهتر دي د پاره د هغه کسانو چې ایمان یې وروړي وکانو یتقون او فرزګاری کوونکي وما ابرئ نفسی زه نه بری کوم نفس خپل ان النفس لاماره بالسوء